بسم الله الرحمن الرحیم. کابل هومیوپیتک نه ډاکټر سید حسین شاه. دا یو دوه کسانو میسجونه کړي دي، بلکې دوه درو کسانو کړي دي چې ډاکټر صاحب چې دا جمع شروع شي زموږ په زنګونانو باندې دړي او زمونږ بیک پین هم په ملا باندې هم دړي او زیات مطلب چې په مانځه پاسې دوه تکلیف وي چې سجدې لزو یا رکوع لزو یا واشروم یوز کو نو زنګونانو در سره ډېر خراب یو او چې څومره یخېږي دومره تکلیف سوا کېږي. نو په هومیوپیتک کې څه میډیسن کوي ځکه چې موږ خو ډېر علاجونه وکړو نو څه په حساب کتاب یې پوه نه یو، نو که تاسو موږ ته څه میډیسن وښایئ نو ډېره مننه به کوو. نو دا خبره خو ستاسو صحیح ده چې دوی مشران دي، عمرونه ډېر دي، نو 60+ دي، نو چې عمر هم یو د عمر یو حد هم دی، بل شوګر بلډ پریشر مسله هم ده، بل وزن ستاسو هم سیوا، تاسو چې وزن زموږ هم سیوا دی، نو دا ټولې خبرې چې دي نو دا دغه دي. دا بل د دې لپاره ښه وکړئ چې لکه دا هومیوپیتک ټریټمنټ چې دی دا تاسو والې پیدا کې هومیوپیتک ټریټمنټ کې مختلف دغه دي، لکه یو ارنیکا دی په 200 طاقت کې راولې سار ماښام دا 10 قطرې په اوبو کاچو اسکئ، یو روسټاکس په 200 طاقت کې راولې سار ماښام په یو ګوټو اوبو کاچو دا اسکئ، دا مستقل اسکئ، انشاءالله دې سره به دا مسله حل شي. او بل دا کوئ چې لکه دا زنګونان چې دي خاص کر دیتا جوراب یا سوتا چو یا پاجامه یوز کوئ نو دا به ګرم ساتئ، نو انشاءالله دې سره ستاسو تکلیف بیا کمیږي. دې نه علاوه که تاسو پرس کا وټامن ډي 3 انجکشن یې دې سره هم پکار دي، په هفته کې یو وټامن ډي 3 انجکشنز کوي، د پپیو کې اچوئ، په هفته کې یو پیر یو څلور کوي، نو انشاءالله دې سره به هم ستاسو تکلیف کمیږي. په دواګانو کې میاشت ساتئ. مننه کومه، جزاک الله خیر.